کم کس چې سورت اخلاص دا ورځ کې 200 پیری وای خو د شردام په حالت کې ها بغیر اودا سبه نه وای نو ته د بنه فائدې حاصلېږي. فائدې سدي یو په ترتیب سره ووري. ټول نه اولنې فائدہ وای کوم انسان چې ورځ کې 200 ځل سورت اخلاص وای نو تتب 300 دروازې د رزق کولو شي بغیر مشقت به د رزق ملاويږي. دیمه فائدہ الله تعالی په پد باندې 300 دروازې د غضب بند کی. څنګه د غضب دروازې پتا باندې دشمن حمله وکي دا یو د غضب دروازه ده. بیماری در باندې رااله دا بل د غضب دروازه ده. پتا باندې مصیبت رالو دا بل د غضب دروازه ده. دا سي دروازې په پتا باندې 300 الله تعالی بند کی. درېمه فائدہ کم انسان چې سورت اخلاص یو ورځ 200 پیری ویلې نو دغه به شپږ شپېتو قرآن پاک او ختمونو ثواب ملاويږي. څلورمه فائدہ الله تعالی وې د خپل علم نه علم ورکی. پنځمه فائدہ وې په دې انسان باندې الله تعالی 300 دروازې د خپل رحمت کولو کی. څنګه د رحمت دروازې د الله تعالی د رحمت دروازې څه دي؟ تا ته خوشحالي ملو شو دا د الله تعالی د رحمت دروازه ده. تا ته صحت ملو شو دا د الله تعالی د رحمت دروازه ده. تا ته نیک اولاد ملو شو دا د الله تعالی د رحمت دروازه ده. تا ته نیک بیبي ملو شو دا د الله تعالی د رحمت دروازه ده. که زنانو ته نیک خاون ملو شو دا د الله تعالی د رحمت دروازه ده. نو داسې 300 دروازې په تاسو باندې الله تعالی د خپل رحمت کولو کی. شپږمه فائدہ وې د دې انسان به 500 کالو ګناهونه معاف شي. خواله ګناهونه ها لوی نه د لوی ګناهونو لپاره توبه ضرورت ده. د سورت اخلاص اومه فائدہ کم انسان چې 200 ځل په ورځ کې سورت اخلاص وای نو د دې انسان لپاره الله تعالی په جنت کې شل بنگلې تیاری کی. خدا بنگلې ډېرې عجیبه بنگلې وي د یاقوت او زمرد او مرجان نه جوړې شوي وي. یو وخت د سونې بل د چاندې او دې شیزون نه جوړه شوي د زمې عزتمندو او په دغه شل بنگلې چې تیار شوي دې کې هر بنگلې کې 90,000 دروازې دي. نو سوچ وته کې چې زمونږ یو وړو کې شانتي کوري یک یو دروازې خو چې کله کور لږ زیات شي یک بیا 2 دروازې وي چې بیا لږ نورم لوی شي یک بیا 3 دروازې وي چې تر کومه پورې کور لوی کېږي یک دروازې زیاتېږي. نو چې داسې بنگلا چای کې 90,000 دروازې دي 90,000 دغه بنگلا به بیا سونه لوی وي زمې عزتمندو. او دا یو نه یو ورځ چې د 200 ځل ویلې نو تا ته الله تعالی په جنت کې شل بنگلې تیارې. نو چې کوم انسان روزانه 200 پیری وای نو هر ورځ به د شل بنگلې تیارېږي زمې عزتمندو. اتمه فائدہ د سورت اخلاص وای دی انسان کم انسان چې ورځ کې 200 ځل ویلې سورت اخلاص نو دی انسان ته په دغه ورځ کې د 2000 رکعاتو نفلونو ثواب ملاويږي. 2000 رکعات نفلونه سو کولی شي هیڅ څوک هم نشي کولی. او چې ورځ کې د 200 ځل باوضو سورت اخلاص ویلې نو 2000 رکعاتونو نفلونو ثواب به درته ملاويږي. او نهمه او اخیری فائدہ او ډیره عجیبه فائدہ ده وی کله چې دا انسان وفات کیږي د په جنازې کې به 1,10,000 1,10,000 فرشتي به شرکت کوي. ای به مستا جنازه کې نو د کم انسان په جنازه کې چې فرشتي شرکت وکي هغه بیا الله تعالی نه بخي خامخا به ان شاء الله الله تعالی بخي. زمې عزتمندو دا د سورت اخلاص فائدې وي. کوشش کوئ چې روزانه هر ورځ د 10 شردام حالت کې به 10 بینه وي 200 ځل سورت اخلاص وای قل هو الله احد وای نو الله تعالی به مو دنیا هم خسته کی آخرت به مو الله تعالی خسته کی. الله رب العزت مو خوشاله باد لره الله تعالی مو چرم خراب وا دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پاما.